شیخین کریمین ناس رضی اللہ تعالی عنہما ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عرض وکړ چې زما په امت کې به اویا زره کسان داسې چې بغیر حساب کتاب جنت الله پاک بوزي او بیا به چې کوم ني یو روایت کې هر یو زرو سره یو روایت کې هر یو کس سره به اویا زره کسان جنت ته ځي ابوبکر صاحب تاسو یا رسول الله دا نور خلق بس کوي عمر فاروق صاحب کو فرمایلی وی الله جل شانه بر خپل رحمت کې الله پراړه کې کیدا سه او جنت به وړي بغیر حساب کتاب ابوبکر صاحب نبی علیہ السلام ته وکتل یا رسول الله عمر سوي عمر ټیک وي الله پات موږ پاغله پکې راولي کله قیامت اهل کې ډیره سخت زمانه عزت مند سمای عزت مند موږ چې زبر خپل موضوع تراشم موږ تاسو راغون شو د ختم نبوت په عنوان باندې کانفرنس د ختم نبوت تاسو په ډېر اوریدلی وي په ځم کې د ختم نبوت کانفرنس په شیرپور کې کانفرنس په تنګي کې کانفرنس په شوډاګو کې کانفرنس په چاسره کې په مرتان کې په نوخار کې په لاور کې هر ځای کې د ختم نبوت پروګرامونه دي چبني اوریدلی چې موږ د هندوانو خلاف یا د سکانو خلاف یا د عیسایانو خلاف یو جلسه کړې وي جلوس هم کړی وي بس بچانی لیدلې موږ صد د قادیانانو خلاف لګیایو په دې خلاف یو مشن شروع کړی دی او ان شاء الله تر هغه وخت پر باندې مشن شروع وي تر څو پر یو قادین په دنیا کې ژوند دی رستګي کو بنا سمجھ ته دی وجینا چې تاسو لازم بازار نه په دې ځم بازار کې یو سړی دی او غیر مسلمان دی مثال کې طور پر هغه ته په دې ملک کې اوسېدو حق حاصل دي هندو دي عیسائی دي سکھ دي نور دي قادیانو نه بغیر دغه مستقان دي نه بغیر اوسې کی دغه د وخت دکان د قصاب دی او په دکان باندې لیکلي چې ما سره د خنزیر غوښه ملاويږي خو کار پیری کلی دي دروغ نه وي دکانې کې لیکلي دي چې ما سره د خنزیر غوښه ملاويږي سما په خیال کې ځوان دي کې معصوم دي کې بوډا دي هغه څوک غوښه نه اخلي ولې دې د خنزیر غوښه ده کاري پیلی کلی دي اسوک بخواله نه ورزي خو که چلته کې زموږ یو مسلمان نه خدای مکه هغه دوکه کوي او هغه چې کوم نه لیکلي چې ما سره دا چيله غوا میه غوغه د استیاب ته ملاويږي او مسکه چې کوم نه موږ هغه دوکه کوي چې موږ باندې مردار خرڅي یا چې کوم نه را باندې خنزیر غوغه خرڅي نو زبم دوکه کیږي ما بلبم دوکه کیږي بلبم دوکه کیږي وی دا مسلمان موږ غوغه راکې مسکه موږ چې کوم نه خنزیر غوغه راکې دغه نه بچو لغون ته کې ګران دي دا مثال د کفارو او د قادیانانو دی عیسائی هر سړی پیژني سکھ هر سړی پیژني هندو هر سړی پیژني نور چې کوم مذاهب دي هر سړی پیژني نه پکې رشتہ کوي نه غم خادي کوي نه ورزي نه وسکینی پاسي اسم وزر نه کوي یا دا هندوان دي او دا چې کوم نه دا عیسایان دي او دا سکان دي او قادیانان چې کوم دي دوی زموږ نګیرا پټکی دغه عبادت خانه جوړ کړی وي کلمه وای درود شریف وای هر څه کوي ورزه مسلمان ما دغه پہچان لغون د کې ګران شي او اکثر پکې مونږ رښتې موږ سره پکې رښتیو کو موږ سره غم خادي کو موږ سره کینو پاسو چیر اوټه مل ملا پر څنګه دغه کوم ته پته نه وي شکل موږ ته پته ولګي نو پای کې بار رښتې شي ارس شي وي د دې جماعت عزتمندو موږ ډېر ځات څو روړې پدې باندې چې موږ قادیانانو سره بایکاټ هر طریقې سره کوم دی هغه کو چې هغه سوشل بایکاټ وي که کاروبار وي که غم خادي وي چې هر څه وي شکل موږ قادیانو پیژنو چې سړی قادیانی دی او د نوز بالله دی د پیغمبر نه بعد یو بل نبی مني هغه سره هر کوم تعلقات د پرېږدو زمای عزتمن ختم نبوت کې درې خبره اهمي ساده خبره یو تاسو کوم یو درس غونډه کې زموږ استاد ایمان نه چلومبانی پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام اور آخرین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گر دیکھ میں خبر رکھنا منگوائیو آدم علیہ السلام پیغمبر او موسیٰ علیہ السلام پیغمبر او ابراہیم علیہ السلام پیغمبر او اور چتر پیغان بیان کی جب مشران بیان کی نبی علیہ السلام اللہ پاک آخرین رسول دے اسم دے گو رہا اونا اسم دے گو رہا او تر قیامت به وي د آدم علیه السلام د مخ کې پیغمبر نو
د نبی علیه السلام نرستو پیغمبر نشته بس دا یو عقیده زموږ استاسو او کله کا عقیده راخدي کوڅ یو سړی راغی موږ تاسو چې کوم نه یو سړی ملک به ژوندې کو او دا اسمان چې کوم دې خطه کو زمګه بار کړو نورم صدا سي مداري تو پکو ویل زه پیغمبر ما ایمان به پیروړو چې موږ ته هر څه معجزه کې پیغمبر ایمان به پیروړو نه جنا نه ایمان به پیروړو اس ایمان به پیروړو سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه ته یو پیره چاوي ویل جی د غلام قادینی په باره کې ستل صفات ورته بیانون داسو جی داسو هغه ته خبره تا کوم تاسو ما د غلام احمد قادیانی یادوي تی پیغمبر او دی دا خسړ ولا پلانګیو کوم قادیانی نه یادوم ما خپل زمانه بزرگان یادوم بزرگان هم یادوم ما صحابه یادوم ما صحابم نه یادوم ما چې کوم دی ابوبکر صدیق یادوم عمر فاروق یادوم عثمان غنی یادوم علی مرتضی فاری او صحابي یادوم کدی کې یو نعوذ بالله شری پیغمبر دعوا کوم بیا هم نه منو خبر پیغمبر ټول مولا محمد قادیانی مته یاد وزیر پیغمبر اسلام نه بعد بل پیغمبر منه دا ممکن نه ده دا زموږ خط نبوت عقیده ده چې نبی علیه السلام نه بعد بل پیغمبر نشو د آدم علیه السلام کې پیغمبر نو یو خبر تاسو کوم قادیان موږ خط نبوت باندې ایمان لري ورغه زموږ جګړه پدې باندې را تتبع عدالت کی مدین میں ختم نبوت عقیدوی موجود ختم نبوت بن ایمان دیجی اوسم په قسم به تخری طلاقم به غرزی زما په ختم نبوت بن ایمان دی عقیده میرا څنګه عقیده لکه فرق پکې دی چې مونږ وایو نبی علیه السلام اخرنه پیغمبر دی د ختم نبوت عقیده په نبی اسلام باندې ختم نه وی وینا ختم نبوت عقیده په غلام محمد قادیانی باندې ختم نه فرق پکې صرف دغه دی تا بزین کې ساتو غوري یو خدا اهم چیز دی شمګو تاسو دا په پټي کې څوک راغی کې په بازار کې څوک راغی په اسلام آباد کې څوک راغی په لاهور کې څوک راغی چې هر ځای کې شرم مثال کې تو پر یو سړی دی او یاره پیغمبر ما یا پلانکی پیغمبر او یاره اسمان خطه کو زمګه برکه سړی ملک به ژوندې کو پلانکی چلو ګډنګړي چلو کو نه جنا هر سم دروړي زمګو تاسو بس مسلمانان یو په مور پلار مشرانو علماء د ځین کې خبره چول چې نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد بل پیغمبر راتلو والا نشته دی اهم عقیده درځي دغه عقیده ختم نبوت په موضوع کې د عیسی علی السلام د حیات ته اهم خبره تاسو درې خبر اهم کوم باندې ان شاء الله په تفصیلی کوي زموږ تاسو عقیده نه د قران د آیاتونو ثابت ده د نبی سم د احادیثونو ثابت ده چې عیسی علی السلام د نبی علی السلام د مخ کې پیغمبر تیر شوی دی عیسی علی السلام خلاف منسوبي جوړ شوی او هغه چې کوم نه دا چې وخت باچو هغه د خلاف بلکاو کو ویرا د چې کوم نه پلانکه خبرې کوي او دا چل کوي هغه چل کوي بهر هغه خلاف چې کوم نه یو منسوبه جوړ کړل د قتل عیسی علیه السلام ځان تیار کو غسل وکړو ځان تیار کړو او به چې کوم نه خپل حواریین ملګری دا ټول کړل چې زما په دې کم یو سړی قرباني ورکړي هغه چې کوم نه عیسی علیه السلام الله پاک اسمانونو ته بوته دا په دې باندې چې کوم نه یو سړی شهید شو الله پاک وی صریح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم شوبه ورته شو قتل کړي نه ګوري زمونږ عقاید د اهم عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوند دي حیات اسمانونو کې موجود دي او قیامت ته نږدې بچ کې بیا راکوزيږي شمس الحق افغانی رحمت الله علیه زموږ د علاقې ډېر شخصیت تیر شوی دی یو بارا کې مور دل وی بهاولپور ریاست بھی سب ججم پاتې شو کو ډېر شخصیت پاتې شو دا غي هغه ټیم کې چارو غوستو ورته وی جی عیسی علیه السلام وفات شوی دی او ته تاسو دلیل چې وفات شوی دی ویل جی زمونږ یو انګريز تل واسمانونو ته او الته چې هغه ونلید عیسی علیه السلام موجود نو هغه سره ملاقات نه نشوي شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته وی راخو عجیب خبره کې وی سهار اسمانونو راغله ما او عیسی علیه السلام راته وی چې وړون انګريز ما لګل او زه ته نه غوړم ما باندې نه اختیار شو ډونه لیدم ما سره ملاقات ونوګه سمای عزتمند خلک عقلي دلایل پیش کړي او عقلي دلایل دا پیش کړي چې نن 2023 روان دی چې 2023 کال د عیسی علیه السلام او شو اسمانونو ته قتل دونه وسړي ژوندې پاتې کیدي شي خرج ژوندې دي روټه بکم ځو خوري خزر روټه مو خوړل چا ول ورکړم
نو اودس پکم نه ماتي قادیانی وځي کې دې زکات چاله ور کوي ټول پر عیسی سم غم نه وسره زکات په چاله ور کوي تاسو زکات غم نه زما عزتمندو د اخلي دلایل با موږ تاسو چې اورونه غوري زموږ تاسو اکثر چې کوم یونیورسيټي والا کالج والا خلک زموږ علما طالبان ګمراه کیږي نه الحمدلله اکثر دا خبر په هر ځای کې کومه چې عیسی علیه السلام د حیات عقیده را سیده چدینه اکثر یونیورسيټي کالج والا چې کوم دي هغه منکر دي اکثر چې کوم دي عقیده اوریدلې دي ودغه عقلي دلایل چې کوم دي اوري او ویره عیسی علیه السلام 2000 کال شو تیر شوی دی او دونه وخت ژوندې پاتې کیدي شو کپڑے به خرین شي او شو بولوین چې او کنه بوین چې او داس پکړیو کبه نه کړو خوراک پکړیو کبه نه کړو دا ټول عقلي دلایل چې کوم دي هغه پیش کړي زما عزتمندو د الله جل شانه او زموږ استاد په مسکر ماپین کې ډېر فرق دی الله جل شانه قادر ذات په هر څه باندې قادر دی هغه چې کوم دي اصحاب کهف چې کوم دي په دنیا کې 300 کال چې کوم دي ژوندې پاتې کولی شي نو چې کوم دي کارونه الله جل شانه اقول شي ابراهيم عليه السلام په اور کې پاتې کولی شي موسی عليه السلام په سمندر کې لار ور کولی شي دا ټول کارونه چې کوم دي هغه کولی شي عيسى عليه السلام له الله پاک حیات ولې نشي ور کولی او زمونږ استادو دا قدم د چیرې دا دنیا د ژوند او د آخرت د ژوند جدا جدا دي دنیا د ژوند د آخرت مقابله کې یو نیم یا 2 منټه ژوندۍ تیم دي هغه تیریږي نو تاسو زما چې سړی غسل کی یا اودس کی یا روټه وخوري یا وبوس کی نو پکې منټ یو نیم منټ کې نه بیا وګیږي نه کوي نه بیا هغه تګیږي نه بیا هغه اودس ورزي نه بیا خوب ورزي اسم نه ورزي ته عيسى عليه السلام دونه وخت لاندې نشي کوي چې اسمان ته کتلې دي واپس پېښ الله را کوزيږي او نبی عليه السلام په زمانه کې مباهله وشو مباهله کول نبی عليه السلام مناظره ورسره وکړه نجران عیسایان راغلو د عيسى عليه السلام په باره کې نبی عليه السلام ورته غوښتل راځي چې مباهله وکړو تاسو ګورو نه تو ابنانا وابناكم ونسانا ونساؤكم وانفسنا وانفسكم روبله مباهله وکړو او یریدل اخلک نبی عليه السلام په زمانه کې لا دمشق فتح شوی نه شام فتح شوی نه نبی عليه السلام یو حدیث مبارک ذکر کړي ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامه عيسى عليه السلام ګور ژوند دي او فارسی ویني ګور قیامت نږدې برا کوزيږي او نبی عليه السلام فرمای کوم خبره کوزيږي دمشق جامع مسجد په مشرقي مناره باندې با سهار د موس پټیم کې چکم دي هغه برا کوزيږي بیا نبی اسلام زمانه نرستو مر فاروق سے پدور کی دي شام فتح شو دمشق فتح شو مسجد جوړ شو مناره جوړ شو هغه مناره اوس هم انتظار کوي د عيسى عليه السلام دراته او بیا چې کوم نه را کوزيږي د سحر د مانځه پټیم کې حدیث مبارک الفاظ ترمذی شریف د سحر د موس پټیم کې برا کوزيږي اذان بشي وي خلکو به سنت کړی وي جمع ته بغدريږي قامت په خوشي خلک وایي صبر وکي عيسى عليه السلام په مناره باندې هغه چې کوم دی کوزيږي جمع کې شریک کیږي امام مهدی علیه السلام با امامت ته مخکې ابرارستو شي بیا عيسى عليه السلام مخکې ابو اینا زدي پیغمبر د امتی په حیثیت باندې کوم دی هغه راغلی ما د نبی علیه السلام امتی به مکه شو پیغمبر په پسې کوم شات هغه ودرېږي سر موږ بوګي بیا چې کوم دی دوه دجال چې کوم دی هغه وخت دی زمای ځتنه کوم ته سو هر څه وای نو عيسى عليه السلام مقدس سره د حیات تک وره حاجی کچته زموږ تاسو کشران لیګو سکول ته کالج ته یونیورسيټي ته بار ملکونو ته نو ګوري چې د عقیده او تمک چې کوم دی هغه سمجھو کوم تاسو درې مچ کوم اهم او اخیری خبر را هغه امام مهدی علیه الرضوان امام مهدی علیه الرضوان سوکته حدیث مبارک کې راځي دا مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ رساله لیکل دا الخلیفۃ المهدی فی الاحاديث الصحیحه 36 احادیث چې کوم دی هغه راوړي دي د عیسی علیه دا امام مهدی علیه الرضوان پراتک باندې زموږ مجلس ختم نبوت چې کوم دغه چاپ کړی دي نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې به سړی پیدا کیږي یؤاتی اسمه اسمی و اسم ابيه اسم ابي دغه نوم زمانو په شان دی عبد محمد بي د پلانو می عبد الله وی مدینه منوره کې پیدا کیږي بیا چې کوم دی د مدینه منوره حاکم کله وفات دي به هجرت کی مکه مکرمه ته چې ما حاکم نکی او چې کله بیا د طواف کوي او اوم چکر ختمي کله د مقام ابراهیم او حج اسود په منځ کې به د شام ابدال په جنی ابدال د بزرګي او انتها ده د بزرګي او انتها د هر وخت 40 ابدال پس مکه باندې موجود دي او چې کوم وفات کیږي الله پاک یو بل ابدال چې کوم دی هغه پیدا کوي د شام ابدال به امام مهدی علیه السلام کې زنیما دې په علامت باندې او پیجنی پلاس باندې بیعت کی جهاد اعلان باغو کی یو لخر بولیږي بل بولیږي درګه په خپل باندې بیا شو شام ته ورسیږي بابا ساده مو پټیم ګره الله پاک عیسی علیه السلام موږ کوڅ کو دجال بچ کوم نه واقعت لې اوس سمای عزتمندو مسله دا چې سړی امام مهدی جوړيږي هر سړی امام مهدی که تاسو خیال کړی په سوشل میډیا باندې تقریبا د روزه کې یا روزه نمخ کې فیصل آباد کې یو خزوا
او هغه چې کوم نه سو خرافات وړلو چې ودوم او خوب کې راتره له الهامات را باندې شو چې بس د خدای ولی او بیا چې کوم نه پیغمبر ځان درجه ته چې کوم نه ځان هغه ورسو او زمانه ازویری چې کوم نه دا چې کوم نه امام مهدی علیه رضوان نعوذ بالله او زمانه یو خور دا علم چې کوم نه الله پاک ډېر صفات چې کوم هغه ور کړی دي او چې کله دا عوامو نه بچ یو پولیس بوزي نو بیا هغه چې کوم نه میډیکل منټل غروزي یا ولې ونی وي یا چې کوم نه حالانکه په دې ملک چا دا داوا نه کړی چې راځي جرنیل ما چې کوم نه فوجي ما صدر ما وزیر اعظم ما دې مکه چا ګستاخی نه کړه چا نو شو نه کړ خو چې کوم سړی لیونی وي ګستاخی کې د پیغمبر بګي ګستاخی کې د صحابه بګي ګستاخی کې د امهات المؤمنین بګي نور څه باندې کې زما عزت مندو خو حاصله کوم غوتا سودا دته کې څوک دا وګیر چې نعوذ بالله امام مهدی علیه په دا یقین کو امام مهدی علیه رضوان نه نجی ګوره ها دا باندې کو موږ تاسو په خپل علماء په روان یو ګوره حاجی بل زما عزت مندو اخري خبر تاسو ته عرض کوم دا زمانہ ډېر د فتنو دا حدیث مبارک کې راځي د الفاظو کې غلطي کې مفهوم تاسو ته وی اخر زمانہ کې بعد دا فتنې دون ډېر شي چې دا څنګه چې تسبیح اوشتي ګره دانیو بل پسې روان وي ټول تیز بچ کوم نه غره روان وي دا هغه زمانہ نه ګوره ها یو طرف تم فتنه بل طرف تم فتنه بل طرف تم فتنه سشیو شکل کې سبل شکل کې سبل شکل کې حدیث مبارک کې راځي بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فتوبى للغرباء شکل اسلام راغی دا ډېر ناشناو خلکو اداره چې چرګی دي شره درې سو شپته بوتان سم یو خدای چې کوم دي ارز کول شي نبی علی السلام وی چې الله پاک پیغمبر مرسیه پیغمبر دی ناشنو چا یقین نه کو اخر زمانه کې بیا ناشنا شي فتوبى للغرباء اے غریبانو وسه مبارک شي ورخه دا دین همیشه لپاره کوم دي غریبانو راغشت دي سینې سره کوم اغلا کولې دي وسما عزت مندو زموږ عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت شکم 50 کې زموږ یو جماعت ته زموږ ورنو سکار نشته لري هم الیکشن کو یا چې کوم دي موږ ناله جوړو یا چې کوم دي موږ نور چې کوم دي کارونه کو نه جنا نه سړکونه جوړو اس کار زموږ نشته کوي زموږ صرف دا یو کار چې کوم دي مشران مجلس مقرر کړی دي او داغه سرخیل چې کوم دي 50 کې زموږ امین مولانا پی حزب الله جان حقانی سے الحمدلله او زموږ ټول اکابر په اعتماد دي وایي چې اسدینا دغون کې پی کې او دغون پاکستان زموږ چې کوم مجلس مشرو په باندې اعتماد الحمدلله تاسو په اعتماد څه نشته دي او بیا چې کوم دي زموږ خپل نتورک دی جوړ نه چې څه کوم ختم نبوت کار په پنځو بر اعظم کې زموږ دا ختم نبوت کار په یو نوم باندې چې عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت تق یو نوم زما عزت مندو او زموږ چې کوم ما مشروي د مجلس عالمي ابر زمانه قطب اولی وی او همیشه په دغه شان تر روانه ده زموږ بزرګ نه چاته پوسوکو وې تاسو کوم امیر راضي ټول نقشبندیان راضي د سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نواله ته زموږ اوس حافظ نصر الدین خاقانی صاحب دامت برکاتهم پوری ټول نقشبندیان دي بزرګ نه چاته پوسوکو یې تاسو ټول نقشبندیان روان دي بيداواله وې زما ذهن کې سلوک یو جواب ورکړ په الله پاک ډېر موافقت هغه سره ورکړ بما ورته وی چې ګړو باندې سرخیل چې کوم جنرال چې کوم لخت نبوت او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه نقشبندیو الله پاک ایره قبولیت دومره ورکړو چې تر قیامت پورې باندې چې کوم بزرګ چې نقشبندي وي ان شاء الله او زموږ په سم الحمدلله نقشبندي دي ښا اچھا سره دا برکات دي بیا زموږ عزت مند زموږ پدری او تحصیلونو کې خپل جماعت دي خپل جماعتونه دي زموږ اچھا سره چې کوم جماعت ته داغه امیر مولانا عبدالوهاب درویش صاحب دي د شپ قدر چې کوم جماعت ته داغه امیر چې کوم نه مولانا میا ایاز حقانی صاحب دي تنګي چې کوم جماعت ته داغه چې کوم تاسو خو معروف شخصیت ته اور شوډاګو بابا جی فرزن جناب سید شمس الحق صاحب دامت برکاتهم جو ډېر لوی هستی دا والد صاحب ډېر لوی هستی والو تاسو چې کوم دي جماعت ملګری مشران دي حدیث سرپرسته لاندې چې کوم دي مونږه هغه کار کوو زمونږه ختم نبوت دونه بهترین نتورک ته چاته مسله وی په کراچۍ کې په پنجاب کې په لاهور کې په کوټه کې په کم خاریه کې چې چاته کم یو ختم نبوت متعلق سم مسله وي ان شاء الله زموږ په هر ځای کې خپل دفتر یو خپل مبلغ پای کې ناس وي او د ختم نبوت خدمت پتا ان شاء الله هر ټیم چې کوم دغه مهیا کوي که په عدالت کې وي که په کچرو کې وي که په تاڼه کې وي که په هر ځای کې وي ان شاء الله تعالی چې اس قسمه تکلیف به او چاته نه وي او آسان طریقې دغه ما کې شي ما سره رابطه نه کیږي پیر صاحب سره نه کیږي حاجی صاحب سره نه کیږي مدثر سره نه کیږي بل چا سره نه کیږي زموږ یو پیج دی پرې اگر موبایل کو ارچا سره اوسوي کنه جی خیر پر استعمالو زموږ یو نتورک دی www.amtkn عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت amtkn.com شکایت دا کلک کی پدې کې پتا ته لایبرری راشي
तो 1998 वाला तक 2023 पूरे रिसाले बताते लौलाक मिलावेगी ख़त्म नबूवत बचकम ने आगा मिलावेगी पाए कि चकम ने पहले नंबर दहर खारिए मुबल्लिग नूम मौसर चकम ने मोबाइल नंबर और चकम ने मौजूद दे चाहता हम से मसला भी इसलिए मलगुर से चकम राबता पर कहे समूह 50 की बेहतरीन मरकज़ और बेहतरीन दफ्तर चकम ने आगा जुड़ कर दें तो 50 की चकम ने अड़ा तरनो रोड बांधे द कदे के हम यो आलमी दफ्तर माशाल्लाह पाए कि मलगर हर टाइम चकम ने आगा स्ट्रीम का पकी चकम ने मौजूद 50 की चाहते ख़त्म नबूवत मुतालिक सब मसला भी इंशाअल्लाह ताला हम बताओ उस्ता हम वक्त चकम ने आगा बतायारू ख़त्म नबूवत खिदमत तब इंशाअल्लाह हर वक्त चकम निज़ाम बतायार आगा सातू अदमु दे उलमा सरा दे मशान सब इंशाअल्लाह मुंगा कोमक पर चकम ने आगा को माली जानी हर में ताउन पर चकम ने आगा को ज़मुंगा दो रिसाली दीजी यो लौलाक यो ख़त्म नबूवत लौलाक माहाना राजी तकरीबन 25 रुपये कीमत थे दागे और ख़त्म नबूवत चकम ने हफ्तुर्रा राजी तकरीबन 15 के 20 रुपये कीमत थे दा चकम ने हर मलगर जान जारी की दा बसासु यो सदक़े जारिया में पर ख़त्म नबूवत से ताउन में भी इंशाअल्लाह सलाम चकम ने आगवा गोरे चाहता पंपलेट पकार भी चाहता से किस्म ताउन भी इंशाअल्लाह ज़मुना मशरा बताओ उस्ता हम वक्त चकम ने तैयार भी लापत अमल को तौफीक नसीब की व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।